چې په یو خبره پې نشي نو تپوس کې شرم مه کوئ صاحب زه پې نه شم. نو طالب ما ته مې والد صاحب وایي چې طالب لېږي یو خبرې له 3 ځله به ته امتحان الی ځکه دې جوش خو پکې ډېرې او محبت پکې ډېرې او نیمه خبرې اورېدلې نیمه نه اورېدلې منډه وایي نه تا ته وایي ما من سمع شیئا فلم یفهمه فراجعه حتی یعرفه چې کومه خبره دې واورېده چې پې نشي نو دوباره تپوس کې شرم نشته. هسې داسې په ناپوهۍ روان شي نو څه به کوې دا وروسته ملامتیا نه دا مخکې شرم ښه دی. وایي صاحب زه پې نه شم سره وړم څه ووایم نو طالب په منډه وایي خبره باندې ځان نه طالب مې ویل ما بوتل نه وړه خو سر چې ته لرې کړي دلته غشي نشته نو سر به پیاسې دوباره کېږي په بوتل ګوته پې کېنوي منډه ووهه نو شراب ګوته یې پکې ورکړی و سړی درېږه ما زه خو دانش کوم دا ګوته خو کم ځای لګي پوزه کې لګي طالب خو چوزګار یې پوزه کې ګوته بیا په ګیره کې نو ګوتې وروړل ښه نه نو خبره چې واورئ که نه نو تپوس کوئ چې پوه نه شي نو تپوس ښه دی با من سمع شیئا فلم یفهمه فراجعه حتی یعرفه چې خبره مورده چې پوه نه شي نو تپوس یې کوئ وایي زه پوه نه شم دا ښه ده تواضع علامه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا شيخ بن عمر قال حدثني ابن ابي نو سم چې طالب لیکم 3 ځله امتحان علم ما ورته څه ووایي نو بیا ورته دې خوا راشه ما ورته څه ووایي چې په خبره پوه نه شئ نو مه ځئ پوه نه شم څه وکړم منډه مه واخئ چې د حضور نه به یو خبره واورېده پیدا پې نه یا به د آیات سره ورته معارضه ښکارېده تپوس به یې کوو صاحب آیات کې دا دی زړوره هوښیاره زنانه دا خبرې کولی شي او عایشه دا زنانه چې خبره به یې واورېده وایي صاحب زه پې پوه نه شم یا د دې آیات ته مخالفه معلومېږي سنجیده و هوښیارانو نارینهو په شان دی او د زنانو طبیعت یې نو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه باب د ایمان نه دا خبرات چې د مسلمان ورور دپاره هغه شی خوښ کړي چې ځان دپاره یې خوښ کړي یو درېو مباحثو ته خیال لرئ اول خو دعوه د باب سره دویم غرض په دې باب کې مقصد په دې باب کې هدف په دې باب کې څه دی درېیم مناسبت یې د دې تېرو بابونو د کتاب الایمان سره خړومبۍ خبره دې باب کې څه دعوه ثابتول غواړي نو عام شارحین وایي دې کې یو شعبه د شعبو د ایمان ذکر کول غواړي چې شعبه د حب د مسلمان ده مسلمان لو سره محبت کاوه هغه څیز والا غواړه چې ځان له دی خوښ نو حب لاخیه المؤمن دا یا شعبه ده د شعبو د ایمان په ذکر د دې شعبې کې مقصد څه دی نو عام شارحین وایي د ده مقصد پکې 2 دعوې ثابتول دی اول دا چې ایمان قول او عمل له نو حب یو عمل قلبی دی دویم دا چې ایمان قابل د زیادت او د نقصان دی ذکر دا حب چا کی وی چا کی نه وي چا کې زیات وي چا کې کم وي نو تفاوت فی درجات الحب ثابت شو الایمان قول و عمل یزید و ينقص ثابت الغوار دې کې رد د څلور واړو فرقو د مرجعو د متکلمینو چې ایمان نوم د تصدیق قلبي ګڼي د جهمیو چې ایمان نوم د معرفت قلبي وایي او د کرامیو چې ایمان نوم د اقرار فقط و اقرار لساني په دې څلورو فرقو باندې رد کول غواړي او د محدثینو کرام مسلک ثابت غواړي
عام شارحین وی او دغه روانه ده. مولانا رشید احمد گنگوی صاحب وی مقصود پر د باب کې ترغیب د مسلمان د اختیار د خصلت تا توي مسلمانا دا فی خصلت ځان کې پیدا کړ چې د مسلمان رو د بارا شیخ پخ کې ځان نه پخ. حضرت مولانا زکریا صاحب وی چې مقصود پکې دفع توهم د حصر د ایمان د پنځو شیانو د ابن عمر د حدیث نه معلومه ده بنی الاسلام علی خمسه. نزل توای چې هغه پنځه اهم شعائر نور ایمان کې نور افرادم دي. یو پکې حب لاخیه المسلم دی. درېمه خبره مناسبت د تیر باب او د کتاب الایمان سره سره. تیر باب سره مناسبت دا چې هغه کې یو مرتبه وستانی یو شعبه وستانی د شعب د ایمان ذکر وا چې هغه طعام الطعام. دلته یو اعلی شعبه ذکر کړي نو ترقی د ادنان علا تکمل غوار. اول ادنا درجه کف الاداء اوسط درجه اطعام الطعام اوس اعلی درجه ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک. ولدا صفت پیدا کول ځان کې ضروری دی او الناس عنها غافلون. قسم دې دا جنگ جګړې بټوله ختم شي کدا صفت په مسلمان. نو دې باب سره مناسبت دا چې آی کې بیان د شعبې وستانیو دې کې د شعبې اعلان او کتاب الایمان سره ذکر چې شعب د ایمان بیانېږي. اوس حدیث کې د قشانت روان دي نو د حدیث په شرح سره شرح د ترجمه مراشي. حديث توسكوره حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن شعبة عن خضرات عن حسين عن النبي وعن حسين المعلم قال حدثنا خضرات عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فحديث مبارك يودرو خبره تحيا الله. اول خو یو سندی خبره چې دا ورته اشاره کړه. دیم شرح د حدیث دریم اعتراضات او جوابات تی په دې شرح. سندی خبره خدا را کستاسو خیالی ګوره. حدثنا محمد قال حدثنا يحيى عبير عن شعبة ذا استاذ شو عن قضاء عناس عن النبي وعن حسين المعلم قال حدثنا قضاء. دا شعبة وحسين المعلم ضار استاذان دا يحيى دي. استاذ الخيال العطف نخي دا ما كتاب كلي كريه. حسين المعلم عطف تتا شعبة. دا دو استاذ يود مسدد دا استاذ يحيى. دا يحيى دو استاذان دي يو شعبه دي ادا قطاده نوي بل حسين معلم دي اغا قطاده نوي. دلتا طالبان يو کوچنی سوال دي چې يحيى کاکا دوار استاذان دي اغا دوار پا قطاده کی شرک دي نو دوار یو ځای ولې نه ذکر کو. دا سبویر قال حدثنا عن شعبة وعن حسين المعلم. شعبة حسين المعلم خطبانا فقطادك شرك يوي جدا ذكر کا قطادة ترانا سپونے بلی جدا ذکر کا قطادة ترانا سپونے. فیدے سوکا فیدے دارا چه شعبة دا قطادة نا پانانا نقل کرده کستاسو خیالی ورطا گوه او حسین معلم دا قطادنا پا تصریب استماع نقل کرده حدثنا صیغه دا ادا کی فرقو دا دوارو یو انانا کرده بل تصریب استماع کرده دا حدثنا صیغه قوی دا انانیر حافظ الاخر كذا ربي لفظ رانيش. والاول ان يقول سمعت الا يقبل سمعت ان يقول اذ لا يقبل التاويل.
اول سمیتو دی ذکر اس قسم تعویل پکی نرازی وبعد ذا حدثنا حدثني وبعد ذا اخبرنا اخبرني دا پنځه صيغې د سماعي سمعتو حدثنا حدثني اخبرنا اخبرني او دا عنانا دا رسته صيغه ده نو دا شعبه کاکا ورته د قطعدنا عنانا وي او حسين ورته د قطعدنا حدثنا وي نو دا دوه په صيغو دا کې فرق نو ځکه جدا کړي دلته یو بل سوال هم د قواعد د محدثین په اعتبار چې قطعده مشهور مدلس دی یوړون پیدا شو خو حافظ دی د حدیث مدلس دی ته وایي چې چا سره سماعي کړي یې سماع کړي خو دغه روایت ته نه اورېدلې او اده په صيغه د عنعنه کوي نو انا کې خو احتمال د سماع د عدم ادبار سماع دی نو یعنی دا پکې احتمال شته چې د اعتبار راس نه اورېدلې ځکه عنعنه دلالت په سماع نه کوي نو عنعنه د مدلس خو نه ده قبوله ټول علما وایي چې څو پورې تصریح بالسماع نه کړي او دلته قطعده کاکا عنعنه کړي د انس نه د لومړي روایت کې ان قطعده عن انس او د دویم کې قطعده عن انس دا مدلس عنعنه قبول نه ده دې څنګه دا روایت ذکر کوي او په دې اعتماد ذکر کوي نو جواب یې دا چې شعبه د قطعده نه روایت بیان کینو احتمال د عنعنه ختم کی د هر چا روایت د قطعده نه په عنعنه قبول نه دی او د شعبه قبول دی ځکه شعبه ولا قسم ورکړو چې ستاسو قسم په ذل جلالي چې ما ته به صرف هغه حدیث بیانې چې تا د خپل شیخ نه اورېدلی نه اورېدلی راخه نو که عنعنه به وکړو نو هم به یې زه به ټیک ته قسم یې ورکړم نو د شعبه د قطعده نه چې روایت بیانوي اگر چې په عنعنه هغه مقبول دی په نزد د محدثینو کرام ځکه قسم یې ورکړه شعبه د تدلیس نه ډېر سخت نفرت لکه زما چې د نسوارو نه سخت نفرت شعبه به وی لعن عزمي احب الي من ان ادلس ما تزنا د تدلیس نخخ کاری نایان لره دا مسئله هم فیدو کی تامین بالجهر مسئله کی شعبه وی قسم ده زنا را تخخ کاری د تدلیس نه نو چې دې روایت بیان کیا تدلیس ختم کی ذکر د قسم ورکا دا ذکر دلته دواړه ذکر دا شعبه کاکا ستاسو ورته لګو کوله په دواړو سترګو کدا حسین معلم صرف د حسین معلم روایت بیان شوی هغه چې قطعده عنعنه ده احتمال د انقطاع نو د شعبه ذکر عن شعبه عن قطعده نو قطعده کې د انس ورته عنعنه کوي نه محمول علی السماع نو دار مدار د روایت د حسین معلم په صحت کې پر روایت د شعبه شو امام بخاری پر ټول شیعانو نظر ده کہ شعبہ دا حسین معلم کو ذکر کرے شعبہ نه به معنا وا شعبہ اور سره مخ کې ذکر کړي ګره دا مدار په شعبہ کا دا یو خبره شو سندی عثمانه دا حدیث د دوار جهان سردار وای لا یؤمن احدکم نشی مسلمان دی یو کس پتا سو کې حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه چې خوښ نه ګڼلې د خپل ورور مسلمان لپاره هر هغه شی چې ځان له خوښي چې ځان له خوښي او هغه د بل مسلمان ورور لپاره خوښ نه کې ته مسلمان دې نشي څومره صح حکم دی او دا ډېر ګران کار دا اخري درجه تواضع غواړي چا نفس کے توازو حضم میں ناغدار مسلمان دا پارا خیر وارے اور چا در کے نشوی بریتا ہو یا تکبر ہم چما دیگرے نیس ناغبل چا دا پارا شرف وارے
हुई ची दुनिया के दो हसकाड़े वहां हुजूर पाक को यहाँ पोरे सड़े मोमिन की दीनिशी कि सब पोरे द मुसलमान रोह द पारा दरोर द पारा शीनी फख करे चिजान द पारे फख माना वाजहरा न हुब द मुसलमान दाद ईमान है सशवा बाप के दैन ही और बेअल्फाज ही साबित शो लेकिन तर्जुमे पलफल द हदीस खिला द्रे में सर एतराज़ात और जवाब छिपाए शरह द हदीस वाज़ेह हकीक अवली और सवाल देता है वाम छेदेर खलकी छि बुल्द पारे दाशी नहीं ख्वा ना खुदेर कम खलकों के भाई और हुजूर वो यार पूरे मुसलमानी दीनिशी मोमिन की दीनिशी जैसो पूरे द मुसलमान रोड द पारा गशीनी फक्र खिजान ले फक्र मुदा खबर खपड़ेरो की निश्ता तो मुलायानों की निश्ता तो आवाम कलन आम के बसराश और हुजूर ला युमिनो चिचा के दा सिफत नहीं द हदीस पर तकादा द ईमान न खारिज दे और मसला हुक्राना शुक्र दी जवाब पर दो तरीकों अवल दाज मराद द ईमान न कामिल ईमान नफर कमाल ईमान दा जिक्र द सिफत पकीनी ला युमिनु ईमानन कामिलन हत्ता युहिब्ब li अखीहि मा युहिब्ब लिनफ्सिहि कामिल मुसलमानी दीन शिआर पोरे छिदा बल मुसलमान ला पारे दाशी नहीं ख्वाह करे तो कनी ख्वाह करे नो कामिल न दे मोमिन खुदे नो कामिल मोमिन न दे नो मनफी पलायो मेनू के कमाल ईमान देना असली ईमान बेमदा ची उसलूब अरबी दारे ची नाकिस तकल पा मंजला दा मादूम फरज की लका तारा सुख अलवार उड़े को कुली मिनटो है लका देता बस सुख अलवार हुए नाकिस इन गुले दा लकूर वाला पाकु क्यों बे लक कमजोर तो है देता बला सुख इन गुले वही लरे के छे कमजोर खलक वही दा बस सुख देता बला सुख चे नाकिस हलक मादूम गणी नदल तमलायो मेनो मोमिन खुदे को नाकिस ईमान दे शरीयत द नाकिस ईमान न ताबीर पर नफे का तंजील नाकिस मंजरत अलमालूम दानिंगिर ईमान दाव ईमान न रे सिदा सिफत ताकि ईमान खुश्ता हो नाकिस और नाकिस और शरीयत पर मंजरत मादूम फरस का सिदा ईमान बस जो सहाबी मुंज को हुजूर पाक वक़्त मुंज बारों का सल्ले फैन कलम तो सल्ले अनाक़िस व तमादुम बानिसा दार दुनिया पहाड़ जब और मुहावरा केला चना उसना खलक ताबीर पर मादुम करे जेम सवाल लावे हदीस मुबारक तकाज़ा बान खुदा साबित अशवा चे मुसलमानी दीशी सड़िया पोरे चे सो पोरे बल मुसलमान रो लाग शीनी फह करे चे जान ले फह करे फासिकान फाजरान चे शराब के जिना के जवार के अरे खुदा बल्ला पारम दा फह जान लमरगिरी पैदा करे मंदल तहमा मज़ाहिर आम दे ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब li अखीहि मा युहिब्ब लिनफ्सिहि चे जान दा पारे सफह या बल्ला पारम फह मुदा फासिकान फाजरान जवारगो नशायान सनमाकान वाला खुखपल रोल लमदंग फखी चीजान लमरगिरी पैदा की यो सड़ी से जवारगिरी अगोई दा खल्को दे खुदिन जवारगिरी नुका बच करे वारी उम्ब मुसलमानी लेकिन माँ हो के उम्म दे जवाब देदा ची दा निसाई रिवायत के वजाहत ते दा दे हत्ता युहिब्ब li अखीहि मिनल खैर मा युहिब्ब लिनफ्सिहि द खैर पर चीजों की आगाशे बल लफाखी जिजान लफाखी न हुजूर मुबारक द खैर द चीजों याद करे द शर चीजों नहीं याद करे जिजान लगे कम खैर वास्ते पर माल के पर औलाद के पर जामों के पर इबादतों के ना बल मुसलमान लम्फा फहशा मुनकरात नहीं आते मिनल खैर दे नो माँ पर अमूम बांधे पाते न शो अमूम फर्दी दे न अमूम नौए नौआ खुदा खैर ना खुदा खैर हर पर्ची और ड्रीम सवाल दे तालिबान
که خیر والم مانا نه جوړیږي چې مسلمانانو ته چې بل لپاره شي خوښ کې چې ځان له خوښ نو خپل محبوب کې خصوص شرکت نه واړي زما خپل خزه خوښه ده مثلا نو دا خو نه واړم چې زما خزه د بلم شي زما زامن خوښ دی نو دا خو څوک نه واړي چې زما زامنم د بل شي هر هغه شی چې د ځان نه خوښ دی هغه بل لم خوښ کې نو خپل ښځه خپل اولاد خپل بنګلا خپل باغ دا خو چا ته نشي درځو نو هغه شی به خوښ کې چې د ځان نه خوښ ځان نه خو ستا خپل ښځه خوښه ده خپل بچی دی خوښ دی خپل کور او باغ دی خوښ دی نو دا خو څوک بل چاله نه خوښ دی چې ما سره زما په ښځه په بال بچه او په باغ کې څوک شریک شي نو جواب یې دا دی چې مراد ته نه عین هغه شی نه دی نظیر د هغې دی نو لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه من الخیر ما يحب لنفسه من نظیره چې بل مسلمان له مثل هغه شي خوښ کې چې د ځان له خوښ دی ځان له خپله ګلالی ښایسته ښځه خوښه ده نو بل لم خوښه ده ځان له د نیکان اولاد خوښ دی بل ته به تاله د خدای نیکان اولاد درکړي ځان له د باغ خوښ دی بل لم باغ خوښ کړه نو نظیر د هغه شي یادوي چې ځان له د خوښ دی عین هغه شي نه یادوي په عین کې خو شرکت ته نه دی او نه څوک شرکت خوښوي حتى يحب لأخيه نذير ما يحب لنفسه من الخير مثل لا غير واحد بس لسان لا آرام فخت بل لم آرام فخت ده یو سوال طالبان نچدام نه جوړیږي لکه یو سړی شیخ الحدیث یا یو سړی بادشاہ نو دی با بل لبادشاہ خوخی مثل لبادشاہ خپل یا با دی ارچال دا خوخی چی دیم شیخ الحدیث وگی سب آخر دا کارون بسوک گئی وگی خرسی دریور دے کباپی دے دکاندار دے نو چی کم شیر زان لفوخت دا سی بل لم خوخ کے نو تو خو شیخ الحدیث نا غلم شیخ الحدیث خوخ کے دا چی کم شیخ الحدیث نو کئی دانور کارون بسوک گئی یا بادشاہ خزان بل چاله بادشاہ نه خوښوي بادشاہ په ملک کې یوي چې زه دا غواړم چې دیم بادشاہ شي دیم بادشاہ شي دیم بادشاہ شي ټول بادشاہ نه رعیت پیسو وي نو بعض څیزونو کې خو راتلی نه شي یو عہده ده یو سړي سره ده تر بل لپاره ده او دا خوښه کې دا خو ګرانه ده نو جواب یې په دوه طریقو اوله دا چې د بل مسلمان نور دپاره هغه شی خوښ کې که ته په هغه ځای کې وي چې ځان لرې خوښاو لو كنت فی مقامه یو زمیندار دله راغی ته شیخ الحدیث نو هغه له خو دا نشي خوښولی چې ته دې شیخ الحدیث نه که ته زمیندار وې ځان له به دې څه خوښو ځان له به مې دا خوښو چې زما پټي کې دغه ټماټر وې آلوګان وې ښه فصل وې ښه وږي وې ښه تر و تازګي وه نو چې څنګه دې ځان له خوښ دی که د هغه په ځای کې وې دقه شان هغه لم خوښ که نو ان تحب لاخیه ما تحب لنفسك لو كنت في مقامه هغه له هغه شی خوښ کې چې ځان له دې خوښولی که د هغه په ځای کې وې یو دکاندار راغی ته حمامه هغه له حمامتي نشي خوښولی چې ته دې په دې جماعت کې حمام شي حمام خو یو وي خو که ته دکاندار وې ځان له به دې څه خوښو ځان له به دې دا خوښو چې زما دکان ښه چلېدی ښه ګټه مې کولې ښه پرامن وې ښه لیندین وې دغه شان هغه له م خوښ په خبرو پوه شوې دا لومړی جواب دویم دا ده چې دا کنایه د حسن معاملې نه ده د بل سره د دې مسلمان دپاره به هغه شی خوښ کړي چې ځان دپاره دی خوښ دی ځان دپاره دې څنګه معامله خوښه ده چې ما سره خلک څه وکړي سلام راته وکړي پڼې راته برابر کړي څه شی راکړي تعظیم مې وکړي نو دغه شان د هر مسلمان دپاره خوښه وه
نو چې څنګه د خپل ځان لپاره څه معامله خوښې او توقع د هغې د بل نه کې نو تم دغه شان هغه لپاره خوښ چې زما د خلک عزت کوي زما د خلک احترام کوي نو دغه شان د هر مسلمان لپاره عزت او احترام خوښ نو د حدیث معنا واضحه شوه مسلمان له به خوښې په مثل د هغې چې ځان له خوښ که ته د هغه په ځای کې یا د هغه نه څه امید لرې د ځان په حق کې دغه شان معامله ورسره وکړه ته د هغه په حق کې هغه نه دا غواړې چې خلک دې زما عزت وکړي او ته د بل عزت نه کوې نو چې د بل د خپل ځان عزت غواړې نو په خپله م عزت د بل کوه چې دا خو د سلیمان علیه السلام قصه چې خدای قرآن شریف کې ذکر کړې ده هغې سره خدا حدیث معارض معلومیږي ځکه حدیث کې دا دی چې مسلمانېدی شي سړی هغې پورې چې بل له نظیر او مثل د هغې شي ځان له خوښ کړي نو سلیمان علیه السلام خدا نه دی خوښ کړی سلیمان علیه السلام څه وایي قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسفار هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب نو سلیمان علیہ السلام ہوئی رب حب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی دا سے بادشاہی راکا چھ بل چالے نور کے نو دخو سوال کے صحاحتا نوی چھ بل چالے نور کے نو بل چالے خواہ نکڑا دا شان بادشاہی نو دا سوال خدا بظاہر دا دے حدیث دا تقاضین مخالف کاری نو دا دے علماء پدرو طریقو جواب کے اولا دا چې دا طلب د ملک په حیثیت د ملک نو طلب د ملک د یو معجزې په حیثیتو دا سه معجزه راکې شاهانه چې بل چاله نه ورکې نو طلب د معجزې ده او معجزه د عام خلق سره نه جوړیږي دا ځکه مقابله د عمالقه او بادشاهانو سره وه او سرتیز بادشاهانو غټ کټ قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون دا جبارين عمالقه نو دا غیر مقابله او د سرخکول لپاره بادشاہي غوسته د معجزې بادشاہي چې مال یو معجزې بادشاہي راکړه نو دا طلب د معجزه او دې کې د هر سړي لپاره د هغې غوښتل نشته نو ځکه یې ځان یاد کړی بیا دویم جواب چې هغه حقیقت کې د یو سوال جواب دی چې زه معجزه خو که غیر انبیاو سره نه جوړېږي انبیاو سره خو جوړېږي نو دی خو نور انبیا هم پکې ختمه لا ينبغي لأحد من بعدي نو د ده نه بعد خو انبیا هم راغلي دی نو که غیر انبیاو سره نه جوړېږي نو نبي سره خو جوړېږي دی خوی زمان رست بے اچالا نور کے نو نبی و غیر نبی پکی ٹول لالا نو بل نبی لیم نخوا خی نبی سر خو معجزہ رات لیش انکا سکش پشکاوا چی تکڑا کے گیا اما تکڑا طالب خوا لیڈر منی خوا سیاسی طالبان اخبار دا فلان کی دوئے و فلان کی دوئے منگا استاد صاحب رحمت اللہ علیہ دا اخبار کتونا ملوی اخبار بانو گوئے چه فارش ہے بیچے سکا بیا لیکن سڑی یو مقصد کے روانی نا آگئی تا توجہ زیادہ پکارے او دا سڑی ذہن منتشر کئی دا آگئی علم فیدہ نکی و جہل ازاران نلری نو پقیل و قال کے داخل ہم نکی دوی روس دوی کہ دا تا معلوم شو کہ معلوم رچی پا معلومتیا کی فیدہ صدا و پا عدم علم کی نقصان صدا خدای دی پتندر ہوئے نو سکش پشکاوے نو دا سوالو نو دیم جواب دارے چی آغا من بعدی نمراد من بعدی فی الرتبت و درجہ آئے کس لبینور کہتی زمانہ پا درجہ و مرتبہ کی رستوی
د مساوی او د فوق نه انکار نه کوي، ځکه دی به شاید چې شکر ادا نه کړي شي یا به استعمال په صحیح طریقه ونه کړي. قمقل سړي له 1000 روپۍ ورکړه او په نقصان وکړي که فایده به پرې وکړي، نقصان به وکړي، چرس به پرې والي، پوډر به پرې والي، په بلا به اړم شي. دریم جواب دا دی چې دا حقیقت کې خدای ورته ښودلو چې داسې معجزه در کوم چې بل چاله به یې نه ورکوم، نو د ده دا قید احترازي نه دی، قید واقعي دی. خدای هغه ښکلی څیز چې ما ته بادشاهي چې بل چاله یې نه ورکوي هغه راکړي، نو دا حقیقت کې تسلیم او رضا بالقضا ده. خدای ستا فیصله ده چې بل چاله داسې نه ورکوي، نو ما له هغه بادشاهي راکړي چې بل چاله به یې نه ورکوي، ځکه تا ویني دی داسې بادشاهي خدای چاله نه ورکړي. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسفل. قسم دې که بیت المقدس ته لاړی او هغه ګټې مو لیدې، د جنو جیلخانه ده هلته اوسم، او د اسونو تړلو استعمال دی. حیران به شې چې دا ګټې راولي چې 12 ګزه اوږده ګټه د خړ شان کاڼي د سنگ مرمرو په شان او 2 ګزه پلنه، نو ته به حیران شې چې دا خو هغه وخت کې نه کرینونه نه په رسو دا څومره څوک راوړی شي، د هغې لیدو باندې به ستا یقین راشي چې دا بغیر د دیوانو پیریانو څوک نشي کولی. د نن نه 100 کاله مخکې دا نوي آلات نه وو، کرینونه چې اوښ پې اوچتوي او دغه پې اوچتوي موټر او لارې، دا چا اوچت کړی. زه یو ورځې پاتې شوم بیت المقدس کې په 66 کې، نو دا ټول شیان مې کتلي دي، نو په یقین به دې راشي د پیریانو جیلخانه هم دلته چې هغه مو پکې تړل، او د سلیمان علیه السلام روضه د زیارت پنجرو کې ښکاري، لوی قبر د شین غلاف پې پروت. د شام او په کې دا رواج دی چې د لوی سړي په قبر پټکي ایښي، غټ پټکي شین په سر، نو شین غلاف یې په قبر او سر باندې غټ پټکي وي تک شین د قبر دپاره. نو داود علیه السلام بیت المقدس کې خښ دی، خو د مسجد نه بعد ګمبد ته پې لوی آبادي ده، او سلیمان علیه السلام په بیت المقدس په جماعت کې دننه د مسجد اقصا کې. نو چې ګټې ووینې دا به د یقین راشي چې دا خو بغیر د پیریانو نه څوک وزولی نه شي، که د کلي ټول خلک ورته اړم شي. نو د هغه دعا حقیقت کې د باب د تسلیم او د رضا بالقضا نه وه، دا پکې نه وه چې بل له قیمتي نعمت نه خوښوي، نو خدای تا فیصله دا کړې ده چې داسې بادشاهي به در کوم چې بل چاله یې نه ورکوم، نو هغه بادشاهي راکړې چې ته به یې زما نه پس بل چاله نه ورکې. نو د ده وینا مطابق دا وعده الهي وه، نو دا قید اتفاقي دی نه احترازي. خدا بل باب ته ګوره، باب حب الرسول صلی الله علیه وسلم من الایمان. دې کې یو درو خبرو ته خیال نه. اول دعوه د باب او مقصد په دې دعوه کې، دویم مناسبت د تیر باب او کتاب الایمان سره، دریم یو اعتراض او جواب دی چې په هغې شرح د باب راځي. دعوه څه ده؟ دعوه دا ده چې دې بیان د یو شعبې د شعبو د ایمان کول غواړي، چې هغې ته شعبه د حب الرسول الکریم وایي، د حضور پاک سره محبت، دا د ایمان شعبه ده. دې شعبې ذکر کولو کې اثبات د هغې دوه دعوو اصليلین کول غواړي چې ایمان قول او عمل دی او یزید و ینقصو دی، ځکه حب یو عمل قلبي دی اختیاري، او دې کې زیاتې او کمې راځي. نو چې دا شعبه د ایمان شو، نو الایمان قول و عمل یزید و ینقصو ثابت شو، چې دا آغاز د باب کې اسما ویلو چې ټول ابوابو کې مشترکه مقاصد دغه دوه خبرې. په دې ذکر کولو کې رد د مرجعه او د متکلمینو او د جهمیه او د کرامیو کې چې ایمان ته بسیط وایي، څوک یې په تصدیق کې منحصر وایي، څوک یې په معرفت کې، او څوک یې په اقرار کې. او مولانا شیخ احمد گنگوی صاحب وایي مقصود ترغیب د مؤمن دی
اختیارو دا دے خصلت دا ځان کې پیدا کا. او مولانا زکریا سے بھی دفع توهم دا انحصار دا ایمان کئی پا پنزو شیانو کی. خدویم خبر مناسبت دا تیر باب و کتاب الایمان سرسل. تیر باب سر خدا چاہے کم بیان دا یو اعلی شعبے دا ایمان، دیکم بیان دا اعلی شعبے دا ایمان. اغم حب لأخیه المسلمو، دیکم حب للنبی الکریم دے. ام مناسبت لفظی شو، ام مناسبت معنوی شو. حب غمو دام دے. اغا حب لأخیه المسلم دے، دا حب الرسول الکریم دے. نا غم علا شعبہ دا دام علا شعبہ. بے یو سوال دے زمنان چاہا ذکر شنو بے دا دیتا ساجت. یو خدا چی امام بخاری پار حدیث مبارک چی دا ایمان سر تعلق لری باب تک دی. نو دا مستقل حدیثو نو بابے پی جدا کے خو، اگا جدا حدیثو پاگی جدا باب کے خو، اور دوارا اعلی شعبیر دا ایمان. دویم دار چی پا دے باب کے منشد آگا تیر باب ذکر شو. تب مسلمان سارا ذکر محبت کے چی دا رسول اللہ سارا با دے محبتی، اور دا رسول پتا بیدار ہے کہ اغسطا اور دے منشد محبت دا مسلمان محبت دا رسول اللہ دے. تب رسول اللہ سر محبت کے داغ محبت پا تقاضا کے بدا ہر مسلمان لور سر کے ناغے فرع شو دے اصل شو، اغا مقتضا شو دے مقتضی شو، اغا مسبب شو دے سبب شو. یو سوال دے بل اہم اغا دارا چلتا من الایمان یحب لأخیه ایمان لفظ مخی دے، اور دلتا ایمان لستو کردے باب حب الرسول من الایمان. دا فرق دا عبارتین ولی کئی شاکل دا ترجمه بدل کرا. دی اول جواب دانے چی دا مسلمان رو سر بالے محبت کے چی تاکی ایمان پیدا شی. ایمان اول لے حب لأخیه المسلم ورپسید دیدبیم کی حب الرسول مخکین ایمان با پیروڑے. دا آغا عظمت لوی قدردانی با دیزل کی راشنو علی با پی ایمان نوڑے. نو دا ترتیب اختلاف دا عبارات جوج دا اختلاف دا وجود نہ دے. ایمان مخکی بے حب الاخیه، اور دے بل صورت کے حب للنبی مخکی بے پی ایمان نوڑے. دیم دانا چی دا مسلمان رو سر محبت کول دا یو امر شاق تے. منچتا کی ایمان وینو دا شی بدر تخدے آسانے. من الایمان مخ کے ذکر ہے. پاتش حب الرسول دا دمر امر شاق نرے، نزلت ایمان لستو ذکر کا باب حب الرسول من الایمان. نچ شاق علی القلب و نفس دے اغا حب لأخیه المومن دے. من الایمان مخکش چی ایمان در کی دا صفت دان کے پیدا کر. حب الرسول الکریم دے کے مشقت کم دے بنسبت دے ایمان. دریوالا خبر ختم شوز حدیث شریف تا گور. حدیث کے اول معنی تھا، دویم وضاحت دا حب تا، اور درم سلسلے دے اعتراضات و دا جوابات ہوتا کہ پاغیب وضاحت دا حدیث شریف نور مراشی. سید الکائنات فرمائی والذی نفسی بیدہی، قسم می دی پاغذات چی زمان نفس دا آغا پا ید کے دے، دا آغا پا لاس کے دے، دا آغا پا قدرت و اختیار و ارادہ کے دے. لا یؤمن احدکم، نشی مسلمانے دے یو کس حتی اکونا حب الیہ، چی سو پوری ورتزم محبوب ترشوینیم. احبا اسم تفضیل پا مانا دا مفعول لے، یعنی حتی اکونا محبوبا الیہ، چی سو پوری ورتزم زیاد محبوب شوینیم من والدہی و ولدہی، دا پلارنا او دا زوینا. دی بالحدیث کی معارف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم، نشی مسلمانے دے یو کس پتا سکی حتی اکونا حب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، چی سو پر ورتزیات محبوب ترشوینے
د پلار او د زوی او د ټول جهان ټول خلقو دا حب ستوي او د حب اقسام سو دي او دلته کم حب مراد ده نو حب وای ميل القلب نحو ما يستلذه نظر میلان آغا شیطا چه دل خوان ورکای نو که طبعا خوان ورکای ما يستلذه طبعا لکه الوا یا نسواری سریتا نسوار یا خشتا خدا یا خول بنگلا او که عقلا خوان ورکی نو عقلا قید براو باسی میل القلب نحو ما يستلذه عقلا عقلا لکه ناجوړی نو دا روح طبعا د چانه دی خو عقل ورته دوی چې دا اخره چې خشي یا عبادات شاقه سخت روجه د چا خوخه او د منځونه د چا خوختي او د شپې قیام الليل ګران کار دی خو دې عقلا خوخ کړي چې د دې ثواب ډېر دی ما ته به آخرت کې فایده رسي په دې کارخانو کې دا مزدور ولاړې د نیمه شپه او بټو په ګرمو بټو کې کار کوي او کبابي کړي ته ناست او ډرایور صدر او تاکال چغه وي کلندر دا چا وخت طبعا خو نه دی خو عقلا نه وخت دی چې دې نتیجه ما ترازی جیب به مې ډک شي نو مایل القلب نحو ما يستلذه طبعا نو دا حب طبعي شو او عقلا نو دا حب عقلی شو عقلی هغه محبت ته چې طبیعت نه غواړي تراخه دارو د چا د غواړي او درو جا د چا د غواړي طبعا خو نه دی خو جهاد د چا د غواړي دا ډیر نادر خلک دا یو ځل مولانا رشید احمد گنگوی سے حضرت مولانا قاسم سے تولی کل اپا مکہ کې ودې په دیوبند چې درې سيزونه راته خدای حاصل کړی دي چې ډېر په شکر ادا کوم یو دا چې ډېر شاګردان خدای راکړل هغه علم خورا یوس نو دا زموږ لپاره یو صدقه جاریه ده نو زه په دې ډېر زیات خوشاله دویم دا چې دا شرعي عبادات راته دا محبوب طبعا شوي دي او شرعي منهیات راته طبعا مکروه کاری پردې ښځه راته بدح کاری لکه او دسماتې نو ګناهونه راته مبغوث طبعا شو او عبادات راته محبوب طبعا شو نو دا خو چاته نه راسي علي سے بوئی په دې ګرمه روژه کې مالا روژه نیول ډېر خوند راکړي چې څومره سخته روژه یې هغومره زه خوندناکه روژه نیسم دا به څوک وکړي وایي چې څومره سخت دي صحابو کرامو ته دا صفت حاصل چې یو کافر راشي او ما قیمې کړي او داسې مې کې او بدن مې ټوټې ټوټې شي دا د چا خوښه درېیم وایي دا ده چې زه د چا د مدح او د چا ذم هېڅ پروا نه لرم دواړه راته برابر دي که څوک مې ډېر صفتونه وکړي نو طبیعت کې مې څه نه راځي او که څوک مې ډېر سپکه وکړي نو طبیعت کې مې څه نه راځي ځام او مادح راته یو شوی دی دا مولیان خو په دې دوکه کې جلسه کې وایي اوس به غوث الثقلین راپاسي او قطب الارشاد به راپاسي او فخر عالم و حافظ القرآن والحدیث نو دا هغه لکې اوچته شي چې واقعي ده زه خو جوړ ډېر لوی سړی مخامخ د چا مدح دا بندې دي دومره بیان وکړه چې بس یو ملا به راپاسي یا نومې واله چې خلک پرې د سوالګري یقین ونه کړي ځکه اکثر ملیان وعظ وکړي نو آخر کې چنده وغواړي نو هغه ټوله کیسه خراب وکړي چې چا د وعظ نه پس سوال وکړو نو ډېر سخت مجرم دی دا بعضې کسبګرې واعظان داسې خلک راغون شي خوشوازه د سندرغاړه دی په آخر کې وایي داسې یو سلسل روپۍ به څوک په کې ما یو مدرسه جوړه کړې ده هلکه زناوره ټول وعظ دی ختم دا یې ملیان دا پنجابیانو او سندیانو کې دا کار اوس پښتنو کې هم شته بعض وعظ نه پس پیسې غوښتل هغه هر څه خوند ختموي دا کارونه کې ګورئ
که مدرسې جوړوي او دغه طریقې نو ګورې دا ښه نه ده چې لوټ فکر دې ګرځي او سوزکي دې ګرځي او د خدای کور جوړېږي. دې بسونو ته راوخېږي دا چرسیان او ښځو ته بکه ستاسو څنډې وي د خدای کور جوړېږي او د خدای کور او په سړکونو یې کټونه یې خېشنې جنډې ورته ولاړ دي، هر بس به ودرې، چا ورته رکاوټونه هم جوړ کړي دي، باړې په لار دی ځناور ولاړ دي، دقه مقه دا د دین هتک دی. مولانا رشید احمد گنگوی صاحب وایي مادح او زام راته یو شان دی، پروا نه ده چې څه وی نو ما ورته وایي دا ډېرو کمو خلکو کې راځي. نو میل القلب نحو ما یستلذه طبعا لکه زوجه مال دولت الوان اصواب او عقلا لکه دوی عبادات شاقه د یو مسلمان دبار. نو حب قسم شو، یو حب طبعی شو یو حب عقلی شو. دلتا مراد کم یو دی، نو دلتا که مراد حب طبعی شي چې سید الکائنات وی هغه پورې سړی مسلمانی دی نشي چې زه ورته طبعا زیات محبوب نشم د والد او د والد او والد سره حب طبعی. نو دا خو سوال دی چې دا خو ډېرو خلقو کې نشته. هر چاته زوی ګراني هغه له حلال او حرام پیدا کوي، ښځه ورته ګراني کپړې وله راوړي، کباب وله راوړي. نو دوی د لا یؤمنون بیا لا یؤمنو ایمانا کاملا یادوي، هغې پورې کامل مسلمانې دین شي چې زه ورته طبعا د ښځې او د زوی نه زیات محبوب نشم. ټیک ده که زیات محبوب نشم نو مؤمن خو دی خو کامل مؤمن نه دی. یا تنزیل الناقص منزلة المعلوم. شان ورشاه صاحب وایي نه مراد ته نه حب طبعي دی، خدای باندې سړی به ظاهره زوی او ښځې ته محبوب وایي، خدای پته لګي په وخت د مقابلې کې که ستا ښځینې یا یو ستا غټ زوی سید الکائنات په حق کې سپک لفظ وي ته به هغه برداشت کړي، یو زوی د بل زوی په حق کې که سپک لفظ وي برداشت کوي، یعنې دواړه ورته خواږي. خو که د پیغمبر په حق کې څه وي هغه یو مسلمان نه برداشت کوي. نو حب طبعي دی خو هغه څرګندېږي نه، دا وخت کې څرګندېږي چې معارضه او مقابله راشي. ته به د خپل پیغمبر دپاره که په هغه چا غزار کو ځان به قربان نه کړې. او سوال دا دی چې دا محبت طبعي خو ابو جهل دغه کې مو ابو طالب کې حضور سره څومره محبت د هغه محبت فایده ونه کړه. دا نه لږه فایده یې خو کړې ده خو مؤمن ورته ځکه نه وایو چې تسلیم او انقیاد ورسره نو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه طبعا ویستلذه مع الانقیاد والتسلیم لقوله وعوامله. حب خو پکې و خو تسلیم او انقیاد قلبي پکې نو، دیو جن هغه ته مؤمن نشو ویلی. دویم دا وایي چې مراد د دې حب نه حب عقلي دی. قتاده مادرزاد نوم پیدا و، نو مراد د لا یؤمنون نفس ایمان دی. سړی مسلمانې دی نشي چې څو پورې د حضور پاک سره محبت عقلا هم نه کړي زیات. عقلا دا چې د هغه ذریعه د نجات دی، د هدایت دی، د دنیا د سکون او د اطمینان او د آخرت د یو لوی نجاح او نجات. نو مراد د حب نه حب عقلي دی، خو د یؤمنون مراد نفس ایمان دی چې حضور پاک ورته عقلا محبوب نشي زیات. نو دې ټول محبت معنا شوي یو خدا چې منشه د محبت د ځان وي. د سړي زوی خوښ دی هر قسمه که توري که سپینې، ښځه یې بیا خوښوي هر څنګه چې د ده ورته غاړه شوي. خو چې بل څوک خوښوي چې منشه هغه کې وي د حب، نو یا فضل احسان تا له څوک پیسې درکوي احسان در سره کوي، یا دا علم کمالي هغه کې علم وي کمال وي نو عالم دار چا خوښي د کمال خاوند دار چا خوښي. سید الکائنات په هر اعتبار زموږ محبوب دی، ځکه فضل احسان یې دا دی چې د هدایت لارې راته ښودلې دي.
دعاګانې راته کړې ستانه دي